باب تحديث النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وقت الخير تحريض دور والقوال ترغيب خدا سے ترغیب کے لئے تیزی بچی حرر يحرر تحريضا قرآن حکیم کے اللہ فرمائے یا ایها النبی حرر المؤمنین على القتال یعنی یوان ترغیب نہ دے پر ترغیب کے لئے موتی تیزی نو تحريض وتوي تحريض النبي هم وقت عقد الاشكال خذ اغلى روان ان شاء الله ودير شيء فدي خبر التحريض والشيء ان يحملوا الايمان والعلم اذا الايمان هم ياتي وعلمهم ذا العلم في تفسير القران ذاك الايمان لا علم ذا عقائد ويخبر من وراءهم او جستار مشاكل خلق دليل الخبر والعلم مناسبات كتاب العلم طرف واضحه ان يحفظوا الايمان والعلم كتاب العلم او غرض امام بخاري رحمه الله عليه بعض الحضرات وی ترغیب کا تبلیغ ورکړي حافظ هم لیکلي دي علم لیکلي ولیکن دا قول درست نه دی هغه وجه دا ده چې رسول خپل راځي وليعلم الشاهد الغائب روان دي وليعلم الشاهد الغائب وليعلم الشاهد الغائب نو تک خپل ترغیب د تعلیم دی خیر زه یو جواب وکم مولانا زکریا رحمت الله علیه په دې اعتراض کړی دی دا ترغیب دا تبلیغ شي نور بخارا دی نو دا جواب وکم ادا چې امام بخاری رحمت الله علیه کله مقصد مشترک دی د دوه بابونو نه عنوان بدلی مقصد کله مشترکی خو عنوان بدلی نو دلته ترغیب د تعلیم په جدا عنوان سره ورته تاسو وایي او رسو په يعلم الشاهد الغائب چې کوم روان دي نو هغه ترغیب د تبلیغ په بل طرف بل عنوان سره ورته ولا مخکې تیر نشو په مرجع او چې ردونه کول څومره عناوین بدل عنوان بدلی یو دا تمہارے بھی اتنا شور رہا ورته وایي ورته کدا کار دې کړی نو ها ادا کېره ما گزاره وکړه دام درو د بارا کې بس ماده نو یو غرض د نشو چې ترغیب ورکړي د تعلیم د تبلیغ دا یو دویمه خبره چې امام ترمذی رحمت الله علیه دې خبره ته اشاره کوي او معلم ته آداب کوي معلم ته آداب کوي چې لاول یو شی یاد کا هغه نفس بل لګوري ورکا درسو ساده یاد کړی دي بلا وسلام کو بالکل دیم غرض څه دی هغه دا
چې معلم له تعظیم او آداب ورته کوي چې لاول یو شی زده یادې کا یحفظو هغې نه پسې بل چاته وښایه لاول یو شی زده او یادې کا هسې نه چې مسله دې پوره یاده ني او بل ته دې تبلیغ شروع کړ او پوره دې خبره یاده کړې ني نقصان به ورسېږي او دریم غرض د امام ترمذي رحمت الله علیه څه دی ادا چې تبلیغ لازم نه دی چې هغه سړی دی وکړي چې هغه پوره دي نه بعضې مسایل یې زده کړي ادم خیر دی بل ته ورسوي که پوره مسایل دي زده کړي او بعضې دې زده کړي نو خیر دی هغه هم ورسوه لکه د دواړو واقعونه به معلومه شي نو درې لاره ده یو ورکوي تاسو ترغیب د تعلیم او هلته جدا عنوان دلته جدا عنوان بل آداب کوي معلم ته چې لاول حفظ وکړه علم د هغې نه پسې بل ته ورسوه او درې ترغیب د دې خبرې ورکوي چې که ټول مسایل درته ني معلوم بعضې درته معلومې خو چې دې یاد کړي هم بل ته رسوه ترغیب د نبي علیه السلام ورته د عبدالقیس تعالی په دې خبره ان یحفظوا الایمان چې لاول ایمان یاد او علم ما اوج علم عن تفسیر الایمان دی ځکه ایمان هم علم د عقاید ته وایي دې یادول خو د علم کېږي ويخبر من وراءهم چې کوم د دوی نه شاته دی دوی ته خبر ورکوي یو خو د پیدا دا چې تبلیغ شو او بل څه چې جوړ چې لاول یې یاد کړه بیا بل ته ورسوه او دریمه خبره څه شوه اوس به راشي ورته د عبدالقیس یو څو خبرې یادې کړې امرهم باربع او بیا دا قوم ته ورسولې وقال مالک بن الحویرث دا حدیث وروسته را روان دی دی راغې سره د خپل قوم نه او د نبي علیه السلام سره په مدینه منوره کې صرف 6 شپې تېرې کړې چې 6 شپې تېرې کړې نو دوی باندې نبي علیه السلام ووی شو وي تاسو شاته څوک پرېښي دي یو ښځې بچي شته که نه وي ښځی واپس لاړ شئ او بل د خلالي کې دي خپله ورته وویل الله رسوله موږ ښځې پرېښي دي زموږ اشتیاق دی خپلو ښځو ته وی دی چې دا ما نفس زده کړي دي دا خپل اهل ته وښایئ نو مالک ابن حویرث 6 شپې تېرې کړې د نبي علیه السلام سره د خپل قوم قال لنا ان يسمى ارجعوا الى اخيكم فالاهل توافق فعلموهم تعليم ولا ورکه نو ګوره دا یو تبلیغ دین رسول تعلیم او تبلیغ دین رسول نو یو ترغیب شو د تعلیم یا د تبلیغ دیم څه شو د متعادات چې فعلموهم او پوهه نو پوهه خپل چې خپل د زده کړي او درې مسله پوره دین دوی نو زده کړي شرفه کې مسوق پوره دین زده کړي نو د کوم دې خبره ته معلم د آداب کوي چې ټول دین دې زده کړي بعضي مسائل دې زده کړي دا مولا سوا ورته شا حدثنا محمد بن بشار حدثنا ومدق حديث مكة تسوي ما تقريرا ما بترجماني كور ترجماني ما بين ابن عباس وبين الناس مثلا تيرا دخوب الفيديو كان ابن عباس او د علي د طرفنا د بصري واجب نو د علي سره موافق په دې خبره کې چې تمتع کول شي احرام کول شي نور مثلا کې راشي بلا فقال النبي دا ابن عباس ان وقت عبد القيس اطول النبي عليه السلام دا او دا عبد القيس وقت دا النبي ابو جمره دا عبد القيس سره تعلق سره دا خپل وقت واقع او بیان نو ما دې کړی دا وقال من الوقت يا من القوم شكر بندي او ذكر الشكل مخالفه مقدري او قال من القوم قالوا اخي ربيع الرحمن ربيعه ما دلته پورا تفصیل درته لیکلو استاد یادي قال مرحبا بالقوم مرحبا بالقوم يعني اتيت الرحمه من الارض او شكر بندي او قال بالوقت غير قضايا ولا ندامه فهذا قوم الذي وقد القوم كي بل خزيان بمني جمع خزيان دا او نادمين بمني جمع نادم دا سو خزیان ملامتیا نشتا ولی نشتا دی شابده ځکه چې د مستاذ نن جنګونه نه دي شوي یو بل نه مړي نه دي کړي یو بل نه مریاد نه دي نیولې یو بل نه معلومه نه دي اخیستې او ضمانه هم نه یې ان شاء الله دین او شریعت او اسلام د سکون او د اطمینان شی دی پیدا به سره کېږي قالو ماویلو چې سلام نشتا جواب نکړو دې سلام دی جوړي او راوی نه ذکر کړي او یادا چې دا خو نه مسلمانان دي د آداب نه نه دي خبر مرحبا والسلام نقد دعاګانو خبر من درته کړی و دا مې ویلي دا وخت کله راغلی او دا څو کسانو دا ټول تفصیل تیر شوی دی قال وغير ان ناتيك متفرد من شقه بعيده دا جمله دې کې زیاته ده من جانب بعيد دلل دینا شقه جانب څه ویل کېږي یو جانب بعيد نه وبيننا وبين قوس المتصاب من هذا الحي دا قريش دي کفار د مضر قريش د مضر اولادو هم دا قتلوا مسلمانان یو کافرات نو چې موږ راځو نو موږ سره جګړه کې لاره مولا وي په کلی باندې دا نه په مکه باندې دا
طاقت ان نتيجه تدراشو الا في الشهر الحرام مستثنى مفرقه لا نستطيع ان ناتيك في جميع الازمان الا مگر کوم راځو شهر حرام کې راځو سوال کوم چې شهر حرام په یو نه ضرور دي رجب ذي قعداد الحج او محرم نو ما ویلو چې د جنس مراد دی جنس او ما ویلو چې په دې میاشت کې بدوی لفظ قاتل په مقام غږ به ورته نه راو ومرنا بأربع نخبر یا نخبرو به ما وراءنا صفت امر ګرځي نخبرو به وایا او جمله صفت نکری واقع کیږي او په جواب د امر ګرځي نخبر به وایا مجزوم ما وراءنا اذا قوم دي او ندخل به الجنه كتب چې دخول جنت خدای الله په فضل راځي نو دا عمل اماره ده نسبت اماره ته وي دا الله فضل هغه سبب موجبه ده او ده سبب مفضيه ده نو دې عمل ته مفضي بودي به عمل نه خدای الله فضل ناراضي نسبت شو فامرهم او جنت خو باختوي ما د تمام کې ویلي دي دې شوی چې عموما الفاظ لغويه او معاني لغويه له اعتبار نه جاره اعتباري عرفي او لرا چې مطلق النار ذکر شي نار د جهنم ته مراد دا ټول چې قرینه د سیاق او سبق نه دا رنګه الجنت کې مطلق ذکر شي نو مراد نه جنت معقوله ده دا ټول چې قرینه د سیاق او سبق پکې دي فامرهم ویلو چې جنت څه کوي استرګونه پټ جنو کی معنا د پټوالي دا موږ نه پټته یا قومو کې پټته وایي په خبره ورپسې شاه یو جن په پیریانو ته وي په زمونه پټتي جنین هغه بچی ته وي چې د مور په خېټه کې پټته میجان ته اوس په ټوپه هلمټ ته وي سر پکې پټته جنون لی ولي ته وي په دماغي پرده د هغه سره پټتي یا هر شي په خپل او پټته حقیقت نه غریب ګرمه یعنی ته پټتي دنه خبره ورپسې شاه فامرهم باربع ونهاهم عن اربع امرهم امر اجمال التفسير بالايمان بالله وحده حال قال اللعنه على كونه متفردا او كتب الايمان بالله حال خبرنا واقع ما ویلو چې دا اصل کې مفعول به دی یعنی ان تؤمن بالله وحده على كونه متفردا قال هل تدرون ما الايمان بالله وحده قال الله ورسوله اعلم ورضونا وصفتها الى آداب خبرني او ما ویلو چې دې سبب د اسلام منتل ابن حبان انصاری رضی الله عنه دې د تاجر او د علاقې ته درو دعوت کړو الله خلق مسلمانان قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله تو هو چې د ایمان تفسیر د اخلاص او اقام الصلاه وین دي ایتاو زکات درې دي وایي او زه کوی چې نه مجموعه د ایمان تفسیر دی مجموعه او غدرې فریخي دي کوم درې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دي تلور د تخیمه اقام الصلاه و ایتاء الزکات کله چې شهادت وي نو بیا دا مجبور کوا او چې ګور خلک جوړه کوا بیا د شهادت ثاني الک ایمان څه شهادت ان لا اله الا الله واقام الصلاه وايتاء الزکات وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغرب دا پنځه واړه تفصیل د چا شو د ایمان شو دا مرفوع وي ها بل ایمان او شهادت ان لا اله الا الله واقام الصلاه وايتاء الزکات وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغرب د ټول د ایمان تفسیر کو او د امام بخاری ګور دا خبره مراده وا ولی الزویلی چې وفد عبد القیس ته د ایمان په تفسیر کې د اعمال ذکر کړل ٹھیک شو او په حدیث جبرئیل کې دا اعمال په تفسیر د اسلام کې ذکر کړی دي امام بخاری کې ایمان او اسلام یو شی دی د امام بخاری دغه غرض ده چې دا ټول بنځوار چا تفصیل دی شرط د ایمان څه دی شهادت دی ایمان څه دی اقام الصلاه دی ایتاء الزکات او مرفوع وایا او رمضان تعدو الخمس ټول د ایمان تفسیر نو دغه سخت استدلال کړو یو په عبد الله کې را تفسیر د ایمان کړو دي حدیث جبرئیل کوم دا اعمال صلات زکات والا په تفصیل د اسلام کړو لہذا اسلام او ایمان یو دی نو علماء وایي نه د ایمان او خانه کې د ایمان تفسیر کې د پنځه واړه او اخري څه جو اختصار کړی راځي یا زیات شوی یا اختصار کړی یا زیات شوی رسول الله مبارک وبدات دي کله چې اجمالی او تکړه وی جواب نه ورکړي او کله هغه نه یې راغلی ور بیا باید دې تاسو څه به غنو درې پیرا ته بیان نه کړل لا نشوا او بعض علماء وایي نه د ایمان تفسیر د شهادت دی ګور شهادت ان لا اله الا الله د ایمان تفسیر دا یو واقام الصلاه اكو ایمان باندې امرهم باربع یو ایمان او ایمان شهادت فقط بین چې اقام الصلاه ایتاء الزکات درې صوم رمضان ضرور ټول المسلمین د ولې سوال په دې وروتین سوال ته چې باقي درې څه شو
په دې سوال لري چې اجمال کې سلور تفصیل کې پینځه شو یاد لري دا ما متعدد جوابونه کړي یو جواب منطق کړو چې دا ټول د ایمان تفسیر دی جواب څه کړو چې دا شهادت پکې نه دی مراد دا ایمان پکې نه دی مراد شهادت دا اصل مؤمنین دی ایمان راوړل دا ورته سلور مراد دی جواب یې څو چې صلات او زکات په یو حساب پر نبی صلوات د تدوار په قرآن طریقې ذکر کیږي او دریمه خبره سوا ادا چې ټول تو بدل خمس د اجمال کې علیه السلام کوم کې بیان و هغه وخت د غنیمت توجه نه و او چې تفصیل بیان او سوچ راغی د دې په منځ کې کفار د مودر دي اسنادي سره د جګړه راشي نو بیا د غنیمت حاصلې دا هیڅ حکم متذکر کا زیادتا علی الافاده زیادتا علی الافاده تکبر په ترمذی کې تیر شو کوم ځای کې تیر شو په ترمذی کې مالت یو د الف والحلو میتته او په باندې دي او د منی هغه متعلق بیان کې څه شو خبره ونهاهم عن الذباء نو د غنیمت په کتاب الجهاد کې پوره تفصیل لادي ها دلته ضرورت نشته ذباء کوي دا وایي د کدونه له جوړ کړی هم تم مرتبات دا وایي او مظفر یو قسم منګیر روغنی ورکړي روغنی زفت دا روغن زفت یو قیره ورکړي مظفر او مقیر یو شی دی دا روغن داران چې ورکیلان پین زفت مرتوي قیره مرتوي یو مقاله او نقيب جدا شی دی نقيب د لګیلو کې دوی کوم دی وربما قال المقيد مظفر پر د نقيب په دې نه مقیر مرتوي هغه رنګ چې ورکی هغه رنګ قیر دی یا ها او زفت مرتوي قال احفظوا يا كيرو زمانا قول هو ده مكتوب امور شتى دي وعلى مطابقت راجع او مرجع رانا مو ضمیر قول د نبی عليه السلام یا دې ټول د تعویل مذکور سره او خبر کې دي په دې ځواني او وراءکم ته مناسبت تبع نو حدیث نه ډېر زیاتې مسلې ما استوي او اخیری خبره طيبه ترغیب ورغی دا تبلیغ او دې کې دې اشاره کوي چې احفظوه وريات دي کنه دا ولیات کبیا بل طرف او درېمه خبره مې څه کړې و چې ګوره کې یو سړي د ټول خبرې نه یادي او د استاد په باندې خبرې ورته یادي علي مورا صحیح لکه یو سړي د جمعې په بیان کې د استاد نه دا محرم د رجوع بیان واورېد د محرم د رجوع بیان نو دې لپاره څه شرط دی چې لار چې خدای ته دی وایي دا خبره صحیح خامخا دی ورسته خدای ته دی وایي چې د محرم رجوع کې دا فضیلت دی او د محرم رجوع کې خامخا نه دی او چې کوم مولا وایي ګوره غیله نیسي زه نشم نیولې یا زه ما خلوچی ګره زیاته نو بیا ما ته تکلیف وي په چې په خبره او رمضان کې خو دې کړي چې درس پکې نه خیر خلاصه دمه کې دا یو ځای چې ګوره غمولې په خپل نه دي دا بیا خدای عمل نه کوي مخکې دا غرض دا مناسبت دا کتاب العلم سره واضح دی دا مثلا نازله علمیه ده او غرض دا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چې مخکې سفر علمي ثابت دی یا علم د سفر په تیر شوی دی اوس وایي چې یوې مسله د نظر د سفر پکې دا علم ټول اهمیت دی معلوم شو اهمیت د علم هم چې کوم مسله یو وخت نه سفر ولا او ډېر څه ترغیب د دې خبرې ورکوي چې یوې مسلې لاړ شه پورا سفر دا علم لپاره او د سفر له یو خاصه مسلې لپاره مسأله وتولي مسأله سؤال طويل مسألة كبيرة الرحلة سفر رحلة يرحل رحلة عموما بقوم سفر طويل وده عام سفر أخره أو مسألة طويل كيجي سألا يسأل سؤالا ومسألة دا مسألة كبيرة سؤال طويل السفر فيه سؤال یو سوال کا تاسو کا د دې اشکال کا چې سوال کې خصوص سفر نه کوي نو دې کې راځي په معنا د لام نقطه الرحله لاجل المساله لاجل السؤال او دا سوال کوم دی النازله دا مساله نازله دا سوال پیښ دی په څو کې معنا څه کوي یو مساله پیښ خشوا نو دا مو چې دا یو وړه مساله دی له سفر کو د پوهې نه مساله له سفر کو د غرض شو سفر علمي ویلم کاوه پر امر تیر نشو چې هغه صحابي حضرت جابر د یوې مسلې لپاره د مدینې نه شام ته عبد الله ابن انیس صحابي د سفر ونکړ نو دا ویل شي
او دا او بدل علم فضيلة انتباه جزئنا ورمتين جوصر ومن قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد بن سعيد بن أبي حسن قال حدثني عبد الله بن أبي هريرة عن عقبة بن خالد رضي الله عنهما أنه تزوج ابنة أبيه هذه في حديث فأخذه أبو فقالت إني قد أضاف عقبة وأنت تزوج منه فقال له عقبة أعلم أنك أضافتني ولا أخبرتني فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حج وقتل فقال لها عقبة من عز وجل صح. محمد بن مقاتل ابو الحسن الكنية قال اخبرنا عبد الله مراد بن عبد الله بن مبارك عمر بن سعيد بن ابي حسين بن منتقد محدث من اتباع التابعين. انا نقل الى عبد الله بن ابي مليكه كان هذا عقبه بن حارث صحابينا انه تزوج بعقبه نكاح رسول ابو لهاب عفيفين معفيفه ما كتب بين السطرين اجد الدرجه. ابو لهاب بن عزيز لا عزيز ها عدير بن أبو إيهاب بن عزيز هو عفيفة لبني دعوة لبني كيوان الله فقد تسرالا هودي عقبة امرأة يوصلا داغين من المال وبذكر هذه امرأة سوداء يطور الصدوى فقال لا تخلي وزوجي عقبة إني قد أرضعت عقبة لكن خبر الله كما هو والذي أوحى عفيفي له تزوج بها في نكاح من الرب عليه السلام تاسو ما بدل کړی تاسو پر ځایونو وروړي او دجال فقال لها عقبة وقالت ما علم مسبلا فتجش انك ارتعتني كتاب ما بيرات لي ما فتنش ولا اخبرتني لا تاكيد مخكي سدي دا ما اعلمه دي دا ما تاكيد ده ما تتعلم من بيتا كتاب ما بيرات لي ولا اخبرتني دي مخكي خبرتنا دي راكړنې سوال کوا چې د رضا علم خو سړي خپلني ما شوم څه پته لګي چې مال چا په خوړلې مطلب دا چې دا علم مال نه مور را کړی نه بلار را کړی نه ترور را کړی نه په کوټ کې بچا را کړی ما اعلم دا علم ما ته چې تا پیدا کړی د مور د طرف نه علم نشته دا لا معلومات نه دی ولا ارجع اخبرتني تامرات نه مطلب دا نه ته بچا ویل دي نه اوس راځي فركبا نري غني سوشو إلى رسول الله فركبا سوشو وذهب إلى رسول الله فركبا وذهب ركبا متضمن شو دا تضمين دي متضمن دي معنى دا شادرا دا ذهاب لا نفصلك إلى بالمدينة فحال قوم عليه السلام إلى المدينة منورة بالمدينة مطالق فركبا قولنا دي بالمدينة فحال قوم عليه السلام إلى المدينة منورة فسأل سؤال عقبة هود عليه السلام سيف دقة مثلا لا تفي خلا سؤاله فسأل سؤال عقبة هود عليه السلام فقال فرمائل عليه السلام كيف سمعنا كيف تجامعها كيف تتزوجها كيف تنكحها سنكاح وصل سنكاح كيرزاي فرصة كيف تتزوجها كيف تجامعها جماع سنگر وقد قيل هذا القول كيف تجامعها كيف تتزوجها كيف تنكحها وقد قيل هذا القول ففارقها عقبة جداك لها لخذ لها عفيفة عقبة ونكحت او لخذ نكاح ونكحت كذا مين لخذ دراجة زوجات من سرا غير عقبة بس بدي تعرف عربي كهذا قانون كي يوم مطلقة شو يعني جدا بشوا نفعلان بيبل خاون بنيكاوا مشتر ها اس مولانا سے دینا يوم تلقوا معلومة شوا يروبا مناسبة دباب تلقوا الدخلي كده يوم خروجي او كده يوم أمر جزء دفارا يوم أمر جزء دفارا يومي مسألة دفارا خروجه إمام بخاري خدا خبر او اهمیت علم دی معلوم چې ګوري یو وړه مسله وا او لیلار او رکوع به وګوره راکېبه معلومي کیدا چې د مدینې نه بار اوسېده د بل علاقې دا سره رکوع به دا په مناسبت تبع لیکن مولانا سے دیکھیے یو بل مسله رااله چې دا تاسو د کتاب الرزاق تفسیر راځي دلائل به ټول التوب د صرف اجمالا درته وایي چې فرضا کې سو کسانو ګواهی شرط
نو څلور مذهب څلور امامان دي او څلور مذهب دي لکه ما ته متوجه شه پنځ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د دې لپاره نصاب د شهادت هغه دي چې په نورو سیدونو کې یو دوه سړي یا رجل و امرأتان یا دوه سړي یا رجل و امرأتان څلور ښځې لس ښځې ښځو سره چې سړي ني ګواهي نشي ورکولی نو یا دوه سړي یا رجل و امرأتان د امام شافعي رحمت الله علیه په څلور ښځې ګواهي کولی شي دوه سړي کولی شي یو سړي دوه ښځې کولی زموږ هغه غرض کوي نه خو څلور ښځې ګواهي کولی شي دوه ښځې یو سړي په دې یو او د امام مالک رحمت الله علیه باندې په مسله د رضا کې نورو کې نه مسله د رضا کې دوه ښځې یوازې ګواهي کولی شي او د احمد ابن حنبل باندې یو سړي یو خدم کولی یو خدم کولی سړي یو سړي څنګه جو خبره زمون په دلته نصاب د شهادت هغه چې بل دی چې رجلان یا رجل و امرأتان شافعي سے پنځه سودي وسړي کوي یو سړي دوه خدای خو څلور خدای دوه خدای یو سړي په او دوه خدای د امام مالک په دې باندې دوه خدای کوي ګذوري وړي راځي دوه سړي او وغیرہ وغیرہ دوه خدای کې واجب او د امام احمد ابن حنبل په یو خزا نور بفرید نور ده بس خپل دلایل درته ویل ما سره د قران نصوص دلایل دي هغه دا واشهدوا ذوي عدل منكم واشهدوا ذوي عدل منكم هذا ما ده دغه تخصیص نشته او مطلق خپل استعمال صرف د زینات مستثنا دي غف بالنص سره هغه قران حکیم کې اربعه سلو د زینات واهان دي مستثنا دي هغه قران ویلي دي کې سلو دي او نور دوی لولا یاتوک باربعه شهداء تاسو دې کنه قران مستثنا کوي سورۃ نور کې لولا جاءوا عليه باربعه شهداء لولا جاءوا عليه باربعه شهداء سورۃ نور کې اته دې مستثنا واشهدوا ذوي عدل منكم او بل راضي فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأة یو سړی نو ګوره خذو سره سړی او ذکر سلو دې نشتا فإن لم يكونا رجلين فأربع امرأة نشتا فرجل وامرأتان دا ما دلایل خیر دا شو د شافعي سے و د مالک رضا خپل باب کې د رضا کې برادي دا حدیث بظاهره حجت مالک دا احمد شو دا یې به څه کوي او نبی علیہ السلام نے یہ خدیث فتوانے فیصلہ ہوا کہ كيف تتزوجها كيف تجامعها كيف تنكحها وقد قيل هذا القول لا خبر الشريف مولانا صاحب مقدر الجواب من واي دلت دخل الشهادة تم تو خائف دلت دخل الشهادة کر لے شهادت خودی ته وي چې خدای مجلس تقاضا لاړ شي خدای مجلس تقاضا نه ده دي عقبه خو اخبار عن قول امراه او اخبار عن قول امراه د چا په دې حجت نه ده عقبه خبر ورکړه قول نه ته شهادت نه ده شهادت له یو څو شرطونه دي مولانا صاحب وکړو یو شرط دا چې دا شاهد په مجلس تقاضا لذي یا نائب به شهادت علی الشهاده یا بلا مقبل حاضری یا بس کیږي لکه شهادت علی بل څو خبر ورته ضابطه څه جوړه کړه نمبر 1 دې الذ بلفظ اشهدو دریم سبق دعوه او شهادت مخکې یو مدعی دعوه کې غیر بس په شهادت څه څه نشو حضور د مجلس تقاضا نمبر 1 دویم تلفظ په لفظ دا شهادت او دریم سبق سبواري دعوه نه دلته دعوت نه حضور د دې تور خزه مجلس تقاضا د رسول الله مبارک دستا د لفظ اشهد ویل دي څنګه شهادت تو شهادت لري دا اخبار عن قول امراه او امام احمد د شهادت قائل کیه یو خزه په شهادت باندې رضا مسله د رضا ثابتېږي اخبار د قول د امراه خاص حجت نه پېښه په
نو ولې پیغمبر مبارک ورته بیا وی چې کیفا دا محمول لفوارا امان ورع او تقوا یو حکم شرعي وي یو محمول بي بچا باندې ورع او تقوا لکه التکیدی په حدیث مکه تیر نشو كمثل راع يرعى حول الحمى د شپول نه غیر چاپیره سرول خو جایز دي او پیغمبر مبارک وی مسره ورع او تقوا لدار چې شپول نه غیر چاپیره مسره ولې احتمال لري چې دا ساوي درنه چې د شپول کې ورته ورع او تقوا او ما دا مثال نو درکړي چې خدا د شهوت نیت نه سړی ته کوي عائشہ صدیقہ نبی علیہ السلام ورته پرده کړی او بار حبشانو ته قتل لیکن چې عبد الله ابن ام مکتوم داخل شو دواړه بیبیانې ناشته وي پرده نه کوله رحمت الله خوشه احتجبا منه وی الیس هو اعمى لا يبصرنا وی اعميوان انظر الستما تبصر صافنين دغه محمول شو باور او پتا جواز شتا چې شهوت نظر باندې تلني لیکن محمول شو په چا باندې وای ورع او تقوا دا محمول په ورع او تقوا چې پرېدا احتیاط به ورته وایم پښتو کې ورته وایم د شپول خوا کې احتیاطا نم سره وردل نه شي احتیاط ولې مولانا ته ورع او تقوا احتیاط ته وایي په دغه هم مسله کې ذکر ورته رسول الله مبارک چې تبا په جبا کې خامخ او الا سوچ لري چې لري کیا خور ولکه بل دا سوچ نه شیطان برته تفکرات کوي ولې شیطان نه مخاور یلا خبر اخلاصه نمبر 1 او نمبر 2 چې سبا دې بچی پیدا شي نو بیا به سوچي چې څنګه دا بچی مې ولدي نه دي اته چې دا خزه زما رښتیا لري کوي او دا بچی مې ته ولدي نه او سبا ممکن نه دی بچوله څوک په غور وري نو ټول عمر پزړه کې سوچونه فکرونه ټینشنونه بچو د پاره ټینشنونه نو هغه پختما یو دوست هغه ټینشن خرڅوا ډېر خپل خبره کوي نو دا کار ولې کې لکه دا تاسو ستا باندې ټینشن مولوی صاحب ختموا دا سره پر سوچونه فکرونه دوه او چې کوم چې سبب د ټینشن او د سوچ لکه چې کوم ختمه الکل له خيار خبره دا حدیث ثابت ده ټینشن ختم کول پښتانه خبره ولا ټینشن ور ختم کول ها بعض علماء وکړه رسول الله مبارک تا په وحی سره معلومه شو چې دا خبره رښتینه یا کشف سره ورته معلومه شو چې خبره سره رښتینه کشف سره یو خبره شو کشف سره یا وحی سره معلومه شو چې خبره رښتینه ده ځکه دا خبره مولانا صاحب ټول نه خشتا خپل جواب درته ډېر خشتا خپل چې دا شهادت رجلان یا رجل و امرأتان بالنصوص قطعیه او ثابت النص من بالنصوص قطعیه او دا خبره واحده دا خبره واحده دې په کتاب الله باندې خاصه خبره واحده تخصیص کوم هم څه جواب بهر کې شهادت دین غوړې شهادت دین د احمد مستدل نشو زمي زوی محمود په ورع او په تقوا په احتیاط باندې دریم رسول الله مبارک ته مکاشفات یا وحی سره قصد نشي او بل څه جواب درته دا نصوص قطعی او مقابله کې نشي ورته ها ففارقها جدا کړي له لفظ فارق راغت ولا قرنغه وردا چې لفظ دې کتولق لفظ بیا به موږ یې لکه نکاح سیوا او لفظ فارق راغی نو تفریق دا دې ته وایي چې کې دي شي چې دامه رضاعي خوري نو وزن کان نه شي لیکن مولانا صاحب دا بیا دا دې شو فارقه کدا معنا واخلي چې بي نکاح جدا والے چې مستدل شو احمد لیکن من دلته فارقه په معنا د چا سره اخلو طلقها سره لکه ولې طلقها سره اخلي ما اوذر ته وې چې په عرف کې اعتبار معانی او عرفیه او لغویه ولا نه او تاسو شرع کې ویلي دي په فقه کې وایي د فقه نه د ایمو 4 فقه کې په
فإن قال فارقتك أو صرحتك یا دي کنا نو مفارقه او تصریح وغیرہ دا په طلاق کې عرفاً مستعمل دي دا په طلاق کې عرفاً څه مستعمل دي ضرب مخکرات شوا باب التناوب بالفعل وبه قال حدثنا نو حدیث لري خبر مالي شوي یو دغه خبره معلومه شو دا کوم مسله چې تیر شو یو ورع او تقوا باندې عمل وکړه دا خبره معلومه شو په یو ورع مسله کې خبر شو نبی رسول الله دا څه معلومه شو ورع او تقوا باندې عمل کول دا څه ثابت شو باب التناول بالعلم تناول بالعلم قال الامام بخاري رحمه الله عليه متعلم آثار مشغول في الدنيا یا مشغول في الشيء یو چې کې مصروف او مشغول نو څه چلو کوا تناول وکړه تناول څه د ویل کېږي دوه کسان یو بل سره خبرو کې لکه یو ورځ د دنیا کوم څه د نبی رسول الله مو مقام راځي او سبب زده تقبل کار کوا چې ما خام راځم تاسو ته یعنی غرض د امام بخاری سره طریقه تعلم للمصروف للمشغول في الشيء طریقه تعلم په چا د پاره چې کوم مشغول وي او مصروف وي په دنیا په کار دا یو خبره شو بل څه سماجه شو ډېر مزیدار او تجربه راځي کتاب کې لیکل چې تعلم فرض کفایي دی تعلم څه دی خیر دی کتلانه نه بل دې څه استاد ضرورت راغلی څه نه وایي کنه یو دې خبره معلومه شو نو سوې دا اهمیت د علم انتماء کې تناوب ولا وکا او بل له تزوې ما دی وخت مې ذهن ته علم مخکنه دی وخت چې سکند ټایم مدرسه ته ثابت شو څنګه جوړه کا ولی چې ما خام راشي استاد ته وایي سحر په پس ټایم کې د رسول الله مبارک نه ذکر وکړه او چې ما خام راځي تاسو یې دا څه جوړه کا ذکر ته ټول کالج استادانو لپاره یا د دنیا د مصروفیت په دنیا لپاره څه ټایم بدلتا هغه څنګه وی دا خبره ها څنګه کوي تاسو ول پر طالبانو څنګه وی بار تعلم من الفوق نه دي تاسو ته پوهیږئ دا نه دي ثابت چې پر نه لاندې تللی دي تکړه تاسو له څه دلیل دی دا بغیر چې په یاره راځو جوړ غواړي قرباني کو سره یو دوه صفه درې صفه مرګري سره لګا قرباني ها او به خرابي وایي خیر دې ویله بل خوب مقور وکړه ما کېدا حاصل له مسلې څه مولانا صاحب حاصل له مسلې څه جو دا ګوري حقیقت درته ویم یعنی امام بخاری متعلم ته آداب خی کوم متعلق مصروف دی هغه ته آداب خی او دیم چې تعلم فرض کفایي دی او دریم څه چې سحر کې یو ډول کې ما خام بیا دې غلي نور دوه کې تاسو ګولا سم خبره شو تناوب نوبت دل زور مسیح شاه وبإنسان حدثنا كل ما قال أخبرنا تعلمنا من توحيد حمار وكان الله في نصرنا يوزع من جهاد عربي من أبي عبد الله عن رضي الله عنه قال كنت أنا جاوي إلى أنصارك بني أمية في بني ومن عوالم مدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما إذا نزلت بإذنه فذلك من الوحي وغيره وإذا نزل أحد بإذن الله فنزل الرحيم الطريق ونزل فضرب ذات الله من جديد فقال فسقه ففجعه فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم قال حدث أمر عظيم فدخلت على حفصة بن يزيد فقلت أنا فقلت فكنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدري فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا كان أول نفس الناس قال فقلت الله أكبر. أبو الجمال حكم من في بابته شعيب الزهري قال ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب لا ابن شهاب الزهري مدار سنة
ابن شهاب الزهري بخبر کې په عبد ابن وهب مې ویلو عبد الله ابن وهب او دا استاد دی بیا په عبد الله ابن عبد الله ابن ثور عن عبد الله ابن عباس عن عمر دا روایت صحابي دی عمر فاروق سوي قال قلت الک تاسو له مدرک پیدا ابو رفير نشو ما قدرت اوجه حضرت جابر سے خلال عبد الله ابن انیس نا اولا لکورا رو دیر سالبین خوز نشو سبق دستا اواتا کرائے سنگا بس رکوب یعنی فوقو کنا یہ راکب جو فوق شو کنا استاد لان دے والار دے راکب ابر بسار ساروی باندے والار دے دا استاد دپارا دلیل جو مرد بیکار و خلق دلیل مولا پیدا کر هذا بجرد ممکن کم دے او یو زمان جارو گاونڈی من الانصار کم دے کیوں فی بنی امیہ ابن زید بنو امیہ یوم قوم ابن زید امیہ ابن زید هذا الحسين وهي من عوالي المدينة كان مدينة منورة عوالي بلاي على المدينة منورة محراب نقور غارك كما لا قال مسجد بلال ولا طرف مسجد بلال بذا طرف دي عوالي دقه دينا بقينا پورے غالة كم روड دي شارع 60 ورتوي شارع 60 ورتوي دا نزدې روड دي غټ دا 60 ورته دا کوم چې دا 50 میټر دی ما تاسو ته مې 60 ورتوي و شارع 60 دا 50 میټر خپل دی نو دې 20 شارع 60 نه پورې غالة مسجد بلال راځي دا مسجد بلال نواله قباء پورې ټول عوالي لو چته علاقه دي بالای بدعوالي لكن كده رسول الله صلى الله عليه وسلم اخري زمانه او اسلام دې خور شوی نو حضرت عمر فاذن النبي صلى الله عليه وسلم حتى منتقل شوی عوالي ترى سبا يورد بدلته ويورد خپل کې دی علاقه کې دلته خپل کور انت يوبي ويوبي دا رنګ حضرت ابو بکر صدیق یو عوالي کې واقع یو دلته نو کله فعل تواشو به کله دلته کم دې نصيب يوم ما قالوا لي سوق إثبات ابن مالك مخي محشي دي كده إثبات ابن مالك ابن عمرو بن عجلان الذي هذا بنو صالح قبيله يوم فرس يوم جماعة من الأنصار فبنو أمية بن ذات العوالي المدينة وقلنا نتناول النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم مونږ بنوبت بالنوبت نزول کو په نبی اسلام باندې علا ذکوي چې نبی اسلام په نشيبي علاقه کې مدینه کتلا او وی پورته د لفظ علا نزول ذکوي کتل له نزول وی نوبت بالنوبت نزول کو په نبی اسلام ينزلوا نازل له زمان په ونبي اسلام يوم وانزل يوم نازل له مولانا صاحب دینه دا ډېرې خبرې معلوم دي یو سړی دوه بیبیانې وي یو دی کیو بل بچی دی یو سره تېر بل دغه راځي عمر یو کور ته مسجد نبی په جواز جو تر اخره پورې د نبی د وفات څخه څنګه دلته یو کور اصلي یو دا معلوم شو بل څه معلومه شو بل دا چې فرضیت علم منافي د شغل د دنیا سره نه لري تعلم د علم منافي د شغل د دنیا سره نه دی د مصروف په دنیا لپاره فقط طریقه ده یا د تکلیف کما وکړه او بل یو ناتانو سره تویل ادا چې تعلم جائز دی بالواسطه هم او چې اعتماد په واسطه دی تعلم بالواسطه دا دی د دې راغونډي نه دروازه خبري اوري چې کوم اورېدلې دي راغونډي راته هغه خبري اوري چې د کوم اورېدلې دي اعتماد فلغرات كنا بواسطة بواسطة اعتمادي تعلق بالواسطة سيشو بل معلومة شو غير المضبوط ودرانا خبر معتزلة وخوارج ورسشو شيء خبر واحد نسوي كذي بكم خبر أورد ما سوتان ديانا تورا ولي أو شيء أغلب ما سوتان كم خبر أورا ولي ما سوتان دروازي ما سوتان بيرسا ورا ولي أو ده يقول النبي رسام خبر خمسة نسونا خبر احتمال في شيء
بیبي یو ځای بله بیبي بل ځای یو ورځ یو سره اوسېږي بل ځای دا هم معلومه شوه بل څه معلومه شوه چا پسې چې تعلق د علم منافي د شغل د دنیا سره نه دی د شر ورته په دې طریقې حاصل ده درې څه معلومه شوه چا پسې چې تعلق کې واسطه جایزه ده او چې اعتماد په واسطه وي څلورمه څه معلومه شوه خبر واحد حجت دی جلد یوما ورا یوم نازلېدم كتبت المدينة وأنزلوا يحب نازل وأنزل يوم اليوم فإذا نزلت بسبب نازل جئت راتب بن كل مريض بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وحنا مراد ظاهر متبادل قرآن كتبت إذا غير هم وحي ذكنا ما ينتفع الهواء ما أوجد وحنا ظاهر متبادل سكيشو قرآن كم قرآن منازل وما قام بمتوافق وغيره او یادات د وحي عامه جديده تقليده وغيره نور امور د دنیا چې بنبي اسلام ته مشورې یو بل سره کول امور تکوینیه او وحي قرآن غيره نه حديث وحي قرآن او یادات وحي عامه متو غیر متو او غيره نه مراد غیر د وحي دنیاوي کار څه فإذا نزل شيئا فكان نازل على مثل ذلك فنزل نازل صاحب دماء الصالي ومنوه في برد مبقل چې نازل شو نو بیا فرجع قید لگاوا نزل فرجع چې واپس شو نو فضلت ضربة شديد چراغ زما دروازه سخت والا ولی ما ته یو خطرناک اطلاع راکړه به خبر شوی چې پیغمبر علیه السلام شروع بیا ول سلام ورکړ او ډېر خطرناک خبر دې خبر چې فرجع نو فضلت باب ضربا شديدا او اوادي مطلب اسم هو همزه استفهاميه ده سم اسم اشاره هو ضمير عمر تراجي دي دلته هو عمر شتا اوادي مطلب دغه معلومیږي یو د خطرې خبر اوري نو فورا اسلام غري دا ورکوا دغه معلومیږي چې دروازه وهل بل چا خبر اورو لپاره ضرب د دام جایز دی او ضرب سره اواز کول هم دا ثابت دی ضرب سره اواز کول هم خذوا الاواز والقول تنكشتا او اشتري ولله تدري ففزعت دروازه ولا وسخت ولا او وادي مكو نهبت كشما او هبت ولي شو دي نستدعى دا 3 صفحه حديث وروړي بدل دا حديث امام بخاري رسو درو صفو کې یو ذکر وروړي دا ډېر اختصار یې کړی دی منتدا اسلام نو شی وا شهر الرازي او په مدینه حمله ویلونو کې لکه هیبتو د هرات الودا سره چې امریکا په پاکستان کې هغه زمانہ کې نو یمونګه وی چې خدای خیر پکې واچي ایمان دا تاسو کو چې ویرات هغه سوی وقد حدث امر عظیم لوی کار پیښ شوی دی ما وی اجاء الغسالي هرات الرارس ویرات جناب الاعظم من ذلك اغینم به شی پیښ دی ما هو بيتولق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء ديرا بس وإذا كان نوكو جسادر ميزان نتوقع أو نساء فدخلت على حفصة دي غريب سلسة دا فريشوا اللي بيانو لتلاق وركن يوفا كذا ما اللورو ندشر حفصة دا بسكي نو سكي او دوی خطرناک خبره بدیوا چې رسول الله مبارک طلاق کو یوی خذل البيت کنه پریشان یا الله بیان د طلاق ورته یو رسول الله مبارک امر عزیز ذکر اجازه د پریشان کا ډیر څه شی دی طلاق ورته ابو بکر سره پریشان افغان راځي عمر سره افغان راځي دا قابل صحابه د رسول الله مبارک په نکاح کې دا بسکی او بیان غریبانه بس کوي ذکر رسول الله مبارک نه خطبه ته نکاح نشي کوي اوس بس کې نو اوس اوراد په حبسه باندې فهي د ترکیب جوړه فقلت ما يطلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغي بالله ادري ما تقصد نه خبر لور ته لري خبرې کړې دي او د دې نمخ کې حضرت عمر وی ما یو ځل خځه سره شروع وی خځه علي جواب راځي ما یې چې تماله جوابونه راځي چپ وی خځه مې وی چې صدا پیغمبر نه لسني هغه خپل بیبيانه جواب ورکړي او ته ما جواب نه غني چې دا مې وره نو یې نه غلا لمړه کې به سودا شو چې واقعي کدا بیبيانه جواب ورکړي نو بس دا خو تبي براشي امام چې اب حبس لاره تباش
چې رالم نو حفصې ته مې بچې تاسو نبي علیه السلام د جوابونه ورکوئ وی بابا ولې نه مونږ خو کور دی نو کور کې بعض قسمه حالات راځي ما وی سړي ما بداله کې چې کوم شی دې خوښي ما نه غواړه او ګورې مه کوه پیغمبر مبارک له جواب ورنه کړي او په جواب دې ورکړو د خدای د غضب نه به بچ شي د غصې د نبي علیه السلام د وجه او په دې مه تېرېږو چې ستا ګاونډی عایشه او زه امن کې ستا نه ډولۍ ده او احب دستان رسول الله مبارک تا هغه تیر نو دي څه مطلب دا جواب ورکړي هغه نه بخښنه شي کولای تا نه بخښنه شي دا څه کې وی بی بی ته نصیحت کو مسلمه مې رشتہ دار او هغه ته مې وی هغه ماته عمر الله خدای خاطر او هر شي کې مداخله کوي سب کې او د پیغمبر مبارک بی بیا ان دې مونږ یو مونږ فرید سره دا نه باسه ته څه کې هر شي کې مداخله شروع کړو زموږ د پیغمبر دې باندې مداخله شروع کړو دا کور دې کور کې واقع حالات راځي موږ استهزاء او ایذا نه کوو دا په مزاج کوي یا غیر علماء چې دا خبره مې اورېدل دا حفصې ده مې ما دا څنګه په خښه داسې کنه او رسول الله مبارک طلاق نو ورکړي او قسم یې خوړل چې میاس په زبر بالا خانه نو دا غي نه بعض خلکو دا فهم چې طلاق نه ورکړي یو پروپاګاندا شو او څوک وایي چې نه منافقینو دا پروپاګاندا وایي چې طلاق ورکړي طلاق نه ورکړي وی خیر عالم خلک ناس په جمعه سره په محراب کې وچاړي یو تور غلامو او یو پوړی غوندې وه د کجوري یو تنه پرته وه دیوال هغه کې پاټ کړي هغه دیوالونه خو کوټې به چیتې وې یو تور غلام و پرې پاسه ناست و ما ویل استاذن د عمره اجازت ولا وغواړه وی هغه لاس اجازه ځم واپس راغی وی ما ته ویل ستا ذکر مې وکړو خو نبي علیه السلام غږونه وی لاړم محراب سره چې خلک جاړل ګېټ چاپېره ناست په دې خپه کړل پریشاني ده اوس به کافرانو مناسب دي چې پروپاګانډې کوي طلاق پسو چې څه چلو شو قضا کې نقصان رسول الله مبارک څه چلو ته ډېرې زیاتې خبرې پکې راځي یو دروازه کوله د پیغور یو دروازه د پریشانۍ کوله صحابه مې چې تفریقات په شروع شي ابو بکر ته خلک پیغور او عمر ته تعلق خدمت نشو کولی الله رسول الله دا خو دې تبعید لك او طلاق د ابغض المباحات بیا مې اړه کې سودار الله غلام ته ورن چې ورشي اجازه ده وی غلام لاړ بیا راغی قد ذکر شوقا سکت النبي صلی الله علیه وسلم بیا له محراب لا بیا مې جذبات کې بیا مې ورته اجازه راوړم چې هغه ولا بیا ما ته وی چې ما استاد تر بیا مو وګورم چې زرا روان شوم دې کې غلام आवाज وکړه کوه وی برابر خاطر وی څنګه ورو خاطر نو نبی رسول الله مبارک د کجورو په یو کوزکی باندې لا او د سرمن بالا دی چې دنه پکې د کجورو پانی دی هغه ته ډاډه او قد اثر رمال الحسير في جنبه د بوزکی پانی په دې غاړه کې پټ پیدا کړي په دې چې په زه پوهې دما په ما دوی رومبه تاسو مې دا وکړ اصلحت نساءك يا رسول الله بیبیانو له طلاق ورکړي دی لا نه مې ورکړي د ډېرې خوشاله نه الله اکبر الله اکبر مې وي فقلت ثم دخلت داخل شم په نبی رسول الله فقلت له په حال کې انا قائم دومره تلوار یې نو کې ناس ته نه دي اصلحت نساءك وراتنا زوجات نساء عام خذوا تويل الأزواج أمهات المؤمنين مراتي قال لا فقلت الله أكبر لأن ما يجيكي إذا خبر التحقيق فالفقار پیغمبر علیہ السلام دا حیبت په عمر باندې ولاړ دي او دریم سره چې د خوشاله په وخت کې الله اکبر وایي الله دې وې دې خدای دې وې ذات دې چې پیغمبر او بیان هم دې پریشانه نه ستاسو دامي وي چې دامي وي چې د الله رسوله یو خبره وکړه استأنس لك د خوش طبيعته خبره وکړه ګور عمر غوندې سړی د رسول الله مخکې بیا رپي یو کا عمر نو ما او د هغه د ام سلمې او د حفصې قصه وکړه په مسکې شو لکه مسکې شو نو یې کړه چې مسکې شو نو بیا نو د اوسانه خبره
یو طالب حبسې ته دې دا وویل د عایشې په خبره که نه چې ستا نه ډولۍ د مخکې ورته دا خبره کړې وه نو بیا مسکې شو بیا مې ورته وویل چې دا مسکې شوله غوندې نو کېناستم نو چې کېناستم ما ویل د الله رسوله فارس او رومیان د خدای دشمنان هغې له خدای ډېر لوی مال ورکړی دی او ته د خدای پیغمبر الله ته محبوبې نو ته د الله نه دې امت له سوال وکړه چې خدای وله مال ورکړي ځکه جنګ هم دقې څیز نه جوړو اوس به راشي خبره درته کوم امت دپاره سوال وکړه چې الله یوسع علیهم الله پې وسعت راولي چې وسعت راشي مال به ډېر شي بیا به بیا نه په جامو کړو کې جګړې نه کوي وایي چې دا خبره مې وکړه نو رسول الله مبارک یا ډډه والي ویا کېناست او ما ته وی افي شک انت يا ابن الخطاب عمر ته شک کې پروت دی چې ګری موږ په حق نه هغه خلک په حق دی غیله مال ورکوي موږ نه راکوي اولئک دا خلک دي عجلت لهم طیباتهم اجر طیباتهم فی الحیات الدنیا غیله الله دا غوی د دنیا د اعمالو اجر په دنیا کې ورکوي موږ له خدای اخرت د ساتلې ده ما استغفر لعمر یا رسول الله ما له بخنه وغواړه او دا بحث مباحثه په څه جګړه راغلې وه دا به راشي انشاءالله العزیز دا ډېر امور متعدد جمع شوي خو هغې بیبیانې غریبانانې خو داسې وې که نه چې د هغوی خو ژوند د رسول الله مبارک سره د سکون او د خوشحالۍ خو مالي مشکلات پرې وو نو دوی جامې ته غوښتلې وې چې موږ له کالیګانه موږ له خلکو له ورکوي چې سره چې ټول تقسیم کې فورا نو موږ له هم لږونې کالي دیوانات نشته جامې نو بس یو کم دیر شو دی بس نبی علیہ السلام نو مشروبې نه راځي شو او لومبې ولاړې په عایشې صدیقې هغه ته څه وایي الله رسوله تا خو د میاشتې قسم خوړلی او دا خو یو کم دیر پوره شوي دي اعده عدا زه خو یو ورځ شمېرم دومره صحابیاتو سره فکر اعده عدا که خو شمېرم یو ورځ دا خو یو کم دیر شو نبی علیہ السلام وی دا میاشتې یو کم دیر شو میاشتې یو کم نو بیا وی عایشې یو خبر درته کومه خو فیصله به فوري نه کې مور پلار سره مشوره وکړي فوري به نه کړي نو دا آیت یې راته وویل یا ایها النبي قل لازواجک ان كنتن تردن الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما فیصله درنه کوم او پلار سره مشوره وکړه وی نبی علیہ السلام په دې پوه و چې دا خو جنۍ ده او کشره ده هسې نه جذباتي فیصله ونه کړي او چې مور پلار سره مشوره کوي نو مور او پلار به چېرته ورته د فراق ته رسول الله مبارک اجازت ورنکړي دی مطلب و چې مور پلار سره مشوره وکړه وی ما ورته وی اوهو دې خبرو کې د مور پلار سره مشوره کوم دې خبرو کې مور پلار سره مشوره کوم دا د مشورې خبره بل اريد الله ورسوله الله ورسول اخلص او دنیا او متاع دنیا الله اکبر دا کور دی بعض خلک دلته مولد اعتراض کوي طبي بیان دا چې دا خو انسان دی کنه انسان ته ضرورت لري شیطان لري یو پیغمبر د شیطان نه محفوظ دی بل په کور کې واقع حالات راځي وی ما ورته الله رسوله ما خو تو رسول تو خدای واغشته خو نور بی بیان ته زما په سلام اوراوا زما دا ورته مو چې وې څه فیصله کوي کوم مطلب یې پکې دا چې دې چې بعد پکې دنیا خو نو مطلب دا دینو چې بی بیانو کې غرض چې د پیغمبر مبارک نه جدا شي او مطلب دا چې لکه کمی شونو نوبت کم زر راځي کنه پیغمبر کې غرض بی بیانو کې غرض نو نبی علیہ السلام کو فرمایا شی در کله نه سخت لیدل چې خلکو ته به سختی راوړل نرمي براوړل استاد فیصله وي ته اورما عائشہ دا فیصله کړی دا یو حالت په نبی علیہ السلام
خیر دغې نه بیا نور دا معلومیږي چې یو انسان هغه د بیبیانو سره روانه راشي مهاجرت خو 3 ورځې دی حدیث کې تېر شوي دي خو که داسې یو حالت وي نو یو میاشت دپاره مهاجرت کولی شي هم اجانبو سره نه پردو سره بیبي سره خو یو نقطه پکې ده که مهاجرت دی یو میاشتې ته ورسوه نو بیا به دې ته ښځه نه مجبوروي چې جرګې پکې وشي او جوړ پکې که به خپله جوړه کوي رسول الله مبارک په خپله راځي خپله راځي چې بس مده راخمه شي دا نه چې پلار به دې په جرګه راځي مور به دې په جرګه راځي او هغې پکې درېمګړی به راغلي او به راځي جوړه دی نامت په خپله راځي خبره ښه حسن خلق د نبي علیه السلام او زوړه یې ونول په بیبیانو نه که یې د لپاره داسې عمل وکړي ښه دې نه دا معلومېږي چې ورته نصیحت کوه دا معلومېږي او د بیبیانو حب د رسول الله مبارک صلی الله تفصیل کړی او د مسلې تحقیق کول ستاسو ته معلومه شوه او په عمر د رسول الله مبارک خیمه باندې ولاړ دی او د خوشحالۍ په موقع الله اکبر وویل ها دا ورپسې شوه باب الوضع في فوائد والتعليم إلا ما يقرأ وبه قال حدثنا محمد بن نبي دا څنګه و چې سبنو حقیقت تاسو په دې هم کوی دا یوازې د دې مال دولت خبره نه و دغه نور یو خبره راغلی دا حضرت زینب سره نبی علیہ السلام شاد کړ د وخت به ډېر نور بیا ورته ټیک کړل دا څه ډېرې خبرې پکې راغلي خو بنیاد دی یو سړی وي هغه ټوخي سینه خراب ملیم خوږي شوګر بیماری ده بلډ پریشر بیماری ده او ناګنه د هارت اٹیک پر راغی مړ شو نو خلک نسبت چاته کوي د هارت اٹیک ته حالانکه که سړی سوچو کې ډاکټران اوس هم وایي دا هارت اٹیک سره وجه نه راغی هغه شوګر ده مکه شوګر نو خلک نسبت دې قریب ته کوي نو دې ټول نه پکې دخل دې ټول بیمارو نه پکې دخل دې شوګر دې بنیاد یې دخل هغه د وجه نه تر زخم دې نو مرض نه کیږي سینم نه کیږي نور زخم نه کیږي بلډ پریشر دې هغه یو خطرناک بیماری ده بل بیماری ده ټول پکې دخل دې خلک دې کوي نو دا ډېر خبرې وته شوی وي او اخیری مسله ده نه به شو دا چې مال به د دنیا راغی اور امده مرض وفات کې نبی علیہ السلام مبارک فوراً عائشہ صدیقہ تسلوچت کوي عائشہ هغه مال چې تاسو کې پروت دی خیرات کې خدای الله رسول الله مبارک به هوش چې هوش کې راغی عائشہ بیا شی د خیرات به خیرات کومي پاسه خیرات نو بیا به چې هوش کې راغی عائشہ هغه سره در د خیرات نه درست نه خلکو دا وایي چې ما خدای ته پلاس کې خرج تخته او خدای له مغري جایز ده ولا جایز وي او د خاون شوق نه چې ما ته خدای راوړي او ممانعات هم نشته په شریعت کې کړه جایز بیا ورته وایي شي بل الله رسول استاد تکلیف مې نه پرې دي پاسه دا تکلیف دي تاسو ته نه نشته یو یې نشه پاتې دي وایي شي څه د خیال دی وهغه پیغمبر چې خدای له لاړ شي او کور کې سره در پاتې الشابه صدقه او تدانوي عائشة صدیقه چې الله رسوله ما توبه کړه استاد مې نه قوت او مال په دې جوړول دي دې کنه دا له والي به جوړ کړه دا دې به جوړ کړه دا ضروري دي بیا ته کومه میلونه شاو تاسو براش الله اکبر لا بشي ان شاء الله دا سارو کې دا احساس نه دي پټ سارو دا پټ سي موږ دا کوي احساس لا د دې بل له یو چې کړي ولا دي او سپي نه د دې نه دې او دا کاري او یا دا مشکل دی چې لکه موږ چې تصویر څنګه جوړ دا دې باندې خبره الله او د کجورو د پاڼو نه به ځان له پرنټي جوړول د ماشومان سره جوړول ولونه ورکی دا بیان او دغه زندگی د بیانو پس د وفات د رسول الله مبارک نام په کړی دا د بنو نذیر مالونه کې رفلاله ور
ګوره بنو نذیر کله څلورمه هجري کې فتح شوی دی نو رسول الله مبارک په ټولو بیبیانو د یو کال نفقه ورکړه چې سال پر اصل بیبیانو باندې تیر هیڅ باندې دا باندې چې نه به ورکاوه نو نفقه ورکړه تاسو نفقه شو بیا به لکه جون هغې کې پیدا شوی خو دا خو د دنیا حالات دي د مخکې ده وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرني كثير عن ابي طالب عن سعيد بن ابي حاتم عن ابي هريره الانصاري رضي الله عنهما قال رجل يا رسول الله لا اساله بكل صلاه ويستغفر بها صلاه فقال اجل النبي صلى الله عليه وسلم في موعد حتى تغضبني يومئذ فقال ايها الناس انكم منفذون من صلاه الناس فليخفف فان فيه المريض والضعيف والمعدن. باب الغضب بالمولد والتعليم. مناسبت کتاب العلم سره دی واضح مولانا سے موعظه او تعلیم دواړه یو ځای موعظه مسلې دي په معنا د وعظ سره موږ په کې نصيحت ورته وایو وعظ یا عظو عظتان عظتون وعظن اصل کې لکه عظتو وو په دې بدل شي وو له هدف شوی د اخر کې 13 غلي دا وعظ یا عظو عظتان وموعظه نصيحت نو ګوره موعظه خاص دی او موعظه عام دی موعظه هغه تعلیم ته وایي چې مشتمل په ترغیب او په ترهیب باندې کوم تعلیم تبلیغ کوم تعلیم ترغیب چې مشتمل وي په ترغیب او په ترهیب د جنت یا د دوزخ ذکر پکې وي هغه ته موعظه او تعلیم عام دی غصه او نصیحت کې او په تعلیم کې اذا رأى چې ویني څوک دا واعظ دا معلم یا ما یقرأ کته چې واعظ او معلم په مخ کې نشته ازمار قبل ذکر راځي راځي چې د چا راځي واعظ او معلم تا نو جوابداري چې مرجع ذهني دا مرجع ذهني دا د موعظین واضح معلوم او د تعلیم نه معلوم عرض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صدیق آزاد قیم معلوم دې کله کله غصه کول شي کله کله غصه کول شي چې غصه نه کې خو بیا په پسره لې شاګردان کله کله تاسو دې د خپل کې د اثر مول نو زه خپل کې دوی چې اثر والی شو نن کار وره خدای امام دشمن چې د طالبانو او د طالبانو دشمنی خو صوبه او ما نو دا غصه کله کله کول امر مستحسن دی معلم ته آزاد دی او شاګردانو تم آزاد دی چې هغه غصه جایز ده ته تحمل کې چې هغه غصه جایز ده ته تحمل کې برداشت وکې ډوړ معلوم شي زما تاسو خپل تاسو د خپل حالات ما دې طالب دا مو وایي ما ډېر لوی وال پړلې د خپل والد محترم د لاس ما چې کله سبق لوم به کې د ما شوق نه دی بالکل شوق مې نه بالکل بعد رشتہ دارانو زموږ په دې نزدیک کې کې موضوع وغیرہ کې چې هغه سبق کتل هغه دنیا داري طرف روانو نو ما به ویل خدای دا مولي او خلکو نه باورېدل مولا ذات او خیرات مور او استاد مور او فلان فلان دې پتا وځي سکول کې سبق یې سبب واجب ته په کې خامخا به په خدای مې قسم تاسو ته قسم پر بخاری مخکې یو ځلې زه په ځمکه را سمله ولم او کټو سم مونږ کرشته ډېر درنې خپې قسم په خدای یو کس وي چې ډېر حقیقت ته ده غټې خپې غټ بازوګان لري هغه کټې را باندې الاوړې را نسپور زه لازم کټ ته پاسه دی دې په دې کټ ګرځي وی سبق نه او چې راګیر بکرم چوکا نه کنه سم به په لرغو واره دومره وهل مې خوړلې او سر میرے راته یاد کړی او لالا کالا سلویخ بابا اما یاد کړی اوس یې شو دربه یې مزربن او دربه در اصل دربن بود او مړ پیدا من پیدا بود ما سپېجت اې دا اول نه راته کریما بخشای برحالما دې راته یادو درته بابا جی یادو په خوا به دا کریما بخشای برحالما کہ حسن اسیر کمند ہوا دارات یادو گلستان میں بیلے دی پوستان میں بیلے دی بابا جی راځي ټکی په نه پوهه دا هغه وخت سره بیا چې بیا برانه یې بهر کې امداد راوي درې مزربان دا کاردانو بیا دا ټول می یاد کړو خلق معمولی یادې کړه بیا ضربه د اصل ضربه بودو ضربه د اصل ضربه بودو ها
ضاربون الاسد یضربوه ټول دا به ما ګردان کو دا ما یاد کړو نو یو ځل پکې لږ تېر وتم زما والد صاحب ډېر زیات سریع الغضب ډېر زیات چې تېر وتم نو ما ته قسم وخوړم زما د قسم په خدای چې ټول شپه به دلته ګردان کې او ګردې به وده کېږي یا خدای پاک نو هغه راته غریب وي خو او زوړ کور زمونږ په کلي کې زوړ کور نو هغه کټ کې ملاستو وي خراته او زه پرواز ګرځېدم او ګردان مې کو پېشمني پورې مې ډوډۍ په ګردان بیا یو ځل باباجي طالبانو ته وی هغه به بوتلمه په چوټیانو کې هغه وړه دوره پړاوله نو ماته به وي ماته مراح او دا ټولې کتابونه راته ویلي نو زه پټ شوم نو طالبان یې راولېږل په غټو غټو طالبانو که نه نو هغې ته وي په زور یې راول نو ډېر بې رحمه او ظالمان یو طالب یو لاس ته وایي بل نه یو د یو خپې نو بل د بل نو دقت یې ورغله ما ټوپونه ولې مولوي صاحب چې دقت یې راغله تاسو پوه شوئ دا او یو ځل یې په تسبو والم هغه سره هغه پنځه سوه تسبې وې چې شواخ شوي والم په دې وجود کې لکه پټې جوړې په کونټۍ به یې والم الله پاک د هغې احسانات د موالد صاحب ډېرې دعاګانې وکړه ډېرې دعاګانې د هغې برکات رزق شکر الحمدلله بیا مې ورته توجه پیدا شوه ښه توجه مې الحمدلله بیا پیدا شوه او دعاګانې به مغې کړو باباجي زموږ په مکه مکرمه کې دعاګانې وار مې ډېر زیات خوړلي دومره وار چې زه درته نشم ویلی والدې صاحبې به ژړل ولې نه وې سبا پرېږدي خدای صاحب نه وایه که نه شوق مې نو بیا صاحبه توجه الله پیدا دا دې توجه پیدا شوه تکمیل کافیه ما عبارتن یاده کړې وه سلم ما مکمل عبارتن منه عن یاد کړې سره تقریر نه اگر چې زما د والد صاحب تقریر لږ مختصر د ټول راته یاد لا يتصوروا لا يتصوروا څه شی دی لکه بالکن هو بکله او بالوجه او بوجهه دا په پښتو کې یاد کړی دا ټول دا یاد کړی بیا مې یو شعر ومونته هغه د نظامي والا شعر که نه چې شوی مولي نظامی کافیه باشافیه تلخیص سلم حسامی این 5 را یاد کن که شوی مولوی نظامی شعروں میں وہ تلخیص میں بھی آتا یعنی حسامی بھی یاد رکھے باقی میں قابولانا تعمل یاد کرو مولانا سے اللہ یقین کوا سب سے بولے تو قسمیت دا خبرکم ما چې د استاد نه دلته کافیه ارجامی وی که نه دغه مدرسه کې نو ما ورسره غفور رزي کتل او زموږ په کلي کې یو مولوي صاحب چې دا مولانا طاهر مولوي صاحب والد صاحب هغه سره دا کتابونه ورپسې لاړ حالانکه اوس هم زما دا دعوه ده چې ډېر استادان هم د غفور په دغه نقطو نه کوي ما غفور ورسره کتلی دی غفور په خپله ما کتلی او ما رضي ورسره کتلی هغه سره دا کتابونه پرتو بیا مو یوړم ما ورسره په طالبې کې کتلی الحمدلله تاسو پوه شئ په خبره او طالبې کې مې دا درس کړي طالب هلته په باباجي سره ناستو طالبان به دا مې درس کړي په طالبې کې الحمدلله ما درس کړي دا کتابونه او ما د کافي دپاره جامع الغموس ما سره پروتو مدرسې نه مې وړی دا پارسۍ کې د کافي بهترینه شرحه ده او ډېره پراخه شرحه ده اول نه اخره پورې ما کتلې یو شوق خدای پیدا کړو ورسره په زبردست شوق بیا پیدا شو بیا داسې پما شوي دي په دې زه الله ګواه کوم په دې الله شاهد کوم داسې پما شوي دي نو باباجي ته ورته کېدم چې ماسخوتن نه ما کتاب مطالعه کتل شروع کړي دي باباجي چې تهجد له پاسېده وي ته ولکېږې نه څومره شوق والا مطالعه بیا راکړه خبره دا ده چې غوسه که نه وي که نه نو نن به د پتلون کې ګرځېدم دوغاقي پتلون به مې جوړ د هغې برکت دی غوسه ښه شی محموده ده غوسه غوسه محموده ده نن سبا د دې امریکې یو چال دی انګریزي په دې دا ډېر لوی ترغیب چلی چې وهل مه کوه مار نه څنګه دی بیا نه مار نه څنګه دی مار نه بیا یاره د حقیقت په سعودي کې سعودي عرب کې التوال بند بالکل بند یاره حقیقت ته وایي باوصوف ما تعالی ملګري چې په کلاس کې ماشومان راپاسي او د استاد په وګو په دمیز ورته
خو د استاد په وګوس ورېږي غریب نشي وال نشي کولی چې وای الله قاضي دی ویلې وای د ماشوم په غوساونه کې نو ماشوم په یوازې پیار کار نه کېږي پیار کوم ځای کار کوي پیار ورته کوو جنې نه به غاړه ورپسې پیار والا چې دي که نه پیار والا ماشومان د جنو نه ورته غاړ جنکو نه ورته غاړه باسل پیار کار نه کېږي چوکه به دلته ما سره درس کې پرته وه زم ډېر بیا سریع الغضب وم ما سره به قسم په خدای په چوکه پرته وه دا په درس کار په دا نومانیې او چې کوم طالب به سبق نه یادو ښه مضبوط ذره به یضربو ضربات وخبر دلته طالبانو ستایي کو کوم محترم صاحب ته مولانا روح الله صاحب ته خدای پاک دی دی استاد پکې لاس و هغوی راپاڅېدل او په مدرسه کې لوی انتشار جوړ کړ او محترم صاحب باندې را روان شو ما چوکه را واخېسته او مې پرې ورغر والو داسې مې وشړقل داسې چې قسم دی هغه استاد باندې م ور روان شو ما بیا مې وروسته مې داسې غلطي به کړې وه هغه استاد پرې خو پوهېدل نه محترم صاحب په هغې ډېر خوشحاله یم نه دا جلجال دا را جوړه نه ده سبق پکې کېږي وایه چې لیزه په مخالفه ډوډۍ ښه ده نو خوره که خراب زده کړي ځای دې څه خبره نو حاصل دا دی چې غوسه ښه شوي غوسه که نه وي په سړي کې دیوس پاو غوسه چې نه څه وایي هلک به په ښځه لاس ږدي په مال به لاس ږدي په عزت به لاس ږدي دی به وایي دا ښه سړی دی غوسه نه کوي او چې ده کې لشه ده ګورې ما ته ګوره لشه ده په توره مچی کې نو څوک ورنږدې کېږي نه لشه غنه نه وي نو دا ګلان به خلکو تختولې به ټول دا ضروري شی باب الغضب في الموعظه والتعليم دا معلم ته آداب کوي چې ته غوسه کولی شي یوه او دوی متعلم ته آداب کوي چې د استاد غوسه برداشت کولی شي استاد غوسه به برداشت کې مخکې ده وګورې اذا رأى ما یکرهونه معلومېږي چې بې ځایه غوسې به نه کې اذا رأى ما یکرهونه معلومېږي چې بې ځایه غوسې به نه کې غوسه محموده ده نبی علیہ السلام مبارک کې غوسې کړي دوه وجونه یې کړي ځان ساته یو دا چې نقض د محارمو چې کله به د محارمو نقض راغی هغې کې به غوسه ورتله او دویمه غوسې په فضولو سوالاتو کړي د غلوطا دې نه علاوه غوسه نه ده کړې چې شخص ذاتي ورته چا نقصان رسولی دی غوسې نه ده کړې یو نقض د محارمو حافظ علی دواړو لیکلی دي او دویم څه چې د فضول سوالات په دې غوسه شوی دی نو امام بخاري معلم تم آداب کوي او متعلم تم آداب کوي شو او بل اشارت دې ته کوي چې غوسه محموده ده او اذا راى ما يكره بذاه نغوري وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرني سفيان مرتين الثوري عن ابن ابي خالد اسماعيل عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود الانصاري عقبه قال لي قال رجل يوصل يا رسول الله لا اكاد قريب لما ادرك الصلاه في مدرا لازم وراتنا جماعت الصلاه جماعت همرا لاندې کوله مما يطول بنا فلان دی وجنه چې تطویل کې کوم په فلان کې تاسو ته دوی یا معاذ یا ابي بن كعب دا دواړه دي زبې تطبیق کوم علامه عینی تطبیق کړی او حافظ کړی دی تطبیق نه دی د ماسخوتن او د ماخام د مانځ خبرې بیا معاذ د ماسخوتن او د ماخام د تطویل خبرې څوک دی معاذ او کله سحر د مانځ تطویل بیا ته مراد څوک دی ابي بس ذکر تطبیق راځي مما من اجل يده تدي وجنا بتن او ما مصدريه له ما مصدري چې فعل داخل کی بتاویل لما سر سره ګرځي سبق لاجل تطويل فلان بنا لاجل يطول باب تفعيل لها لاجل تطويل فلان بنا موږ باندې موږ وګدای نو موږ جمع نشو لاندې کوله څنګه وګدای ورته دا وخت کې بل روایت کې تفصیل راشي ایسے موږ پټو کې خدمت کوو نو چې پټو کې خدمت کوو نو ما سوتر را شوستړیو نو معاص تاسو سره د ماخام منځ مو کې د ما سوتر نه مو کې نو چې تاسو سره موږ کې ته هم دا خنارو ما وخت کې نو بیا دلته موږ لراشي چې موږ لراشي موږ ورته ناسو نو سورۃ بقره پکې شروع نو څه تا خو ډېر ګرانه شو کنه نو رسول الله مبارک ورته غوسه شو نو په څه بدل کې د ما سوتر نن ته کې دی وایي کې اب خپل پاپ کې فما رأيت ما ولد النبي عليه السلام در في موعظته في يوم موعظته أشد غضبا كده سخف غصه حال كونه أشد غضبا حال كونه أشد غضبا أو ده غضب فعل تبعيد يقول غضب كم يوم فعل تبعيد أو فعل التبعيد ده اسم التبذيك جاسر مستعمله وأشد صراحة
اشد حبا اشد غضبا اشد حمرة اشد صفرة د لون او د تبعیاتنا اسم تنزیل مستحملی کیا سرا اشد ما ولید نبی علیہ السلام لپاره یو موعظه کې اشد فحال كون النبي عليه السلام في سخط غصي والي فبلا موعظه الذي لدل يومئذ من غضب يومئذ مضاف مقدر کا یہ شدینا مخدینا جاتا غصہ کڑی بولے قائل الموقوف ولا او فقال بھی فرمائے فغصہ کی ایها الناس انکم منفرون تاسو خلق نفرت پیدا کوي جماعتنا نفرت پیدا کوي ومن صلى بالناس اغذو کی خلق تمنس کوي نو بل يخفف تخفيف دیوږي تخفیف پر ترک د مستحباتو کی واجباتو کی نه غوړي دا اذکار تو ویلا پکې موایا دا موږ وایو کنه چې دا د رکوع کې زیات تسبیحات او سجده بین السجدتين زیات تسبیحات دا موایا د دینه معلوم پر یو خامنه نسی مسکه بیا کې څه وخی کوا سنت کې نوافل کې دا چې کوم زیاتی تسبیحات راغلي د مانځ کې دا باغی محمول امام برتر وزرو زیات تسبیحات نه وایي د زیات نه وایي او دا اذکار طویله موای رکوع سجده وغیرہ کی او دا ډیر وګد مزمکوا ډیر وګد بل یو خفیف فترک دا مستحبات سره نه د واجبات فرائض فإن فيهم المريض ذکر په دې قوم کې سوق دي ناس کې فيه جرم ناس راځي کا مریض هم پکښتا او ضعیف هم پکښتا ضعیف خلقتا بڑا مریض دې ضعیف خلقتا دي او ذو حاجت هم پکښتا حدیث ضروري مسلې معلومې شوې یو دا د مستشو ولی دا مستد نقل د محارم نه راځه نقل د محارم څخه فساد لازم ده چې تب جماعت سره مسکه لا صلاه لجار المسجد الا ټول بدل نه منځونه کوي لوی کوم شي چې د باندې حرام دي چې پور موږ کول دي به ضرورت هغه دلاره کولا وشو جماعت نقل کو نفرت پیدا کول او دې خبره معلومه شوې یو دا چې شکایت نبی علیہ السلام تکول د کشر نه مشر ته شکایت کول تب معلومه شو بل څه معلومه شو چې په دې کې غصه دا دې هغه غصه وکړه او موعظه ده تعلیق کې قیاس دا غصه وکړه او هغه صحابه او فورن برداشت کړه بل یو بل خبره معلومه شو ومن صلى چې دا یو انسان اصلاح کې طعام مجلس کې وکړه جواز معاص ته دا خبره نه کړه عام مجلس کې وکړه چې فعل عام شي او بل څه معلومه شو چې امام د تخفیف په قراءت وغیرہ کې بل څه معلومه شو چې د مبتدی د مریض ضعیف الحدث خیال ساتل پکار دي بس کو مناسب دا دو حدیث دي خو وخت دې شو کنه او خلاص دې وين هذا وين اساسي ذا بالكتابه كموعظه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عمرو بن عبد الله قال حدثنا ابو عبد الله بن عن ابي عبد الرحمن بن زيد ولا نبعي عن زيد بن خالد بن جهنم رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه رجل فقال سأله رجل عن الجوع فقال اكفي ماءها وقال بيعها وعصاصها لما عليه فعندنا نسوء الناس وبفتح الجاء الله فهدنا اليه قال فقال تكفي فغضب حتى عنه والنساء وقال يحمل وجهه وقال نبي ولحم فقال ما لي ولحم وعنها النساء وهو يميل وما تريد لا وسيع الشجر فذهب حتى يقع محمد وقال قال نشرت حقيقه دې مخکې یو بل خبره معلومه کړو یو خفیف ولې علما لیکي چې په سنتو کې به تخفیف نه کوي مستحبات ته کوي او که یو ورځ مقتدی سنتو تم نه ټینګې دي نو په دې مستحب دا د نور خلکو خیالم ساتل پکار نو کله کله د ضرورت د وجې نه سنت پرې قول شي لکه نبی علیہ السلام په سفر کې یو ځل د ستار مس په سورې اخلاص او په قل یا ایها الکافرون هغه کله کله هغه څه نګوري ها ونسبك مستحق للتوضيح والبصير راجع عبد الله بن محمد بارباديري دار مستند وسبيلي ابو عامر اسدين عبد الملك بارباديري قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعه ابن ابي عبد الرحمن داوم اقرب سيده ربيعه قريك وتوي ورما تفصيل ذكره والبصير عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد يغني في الصحابي النبي عليه السلام سأل سؤال القبول عليه السلام رجل من يوصل عن الوقت الوقتي مخالفة الوقتي پورا باب را روا دے تمام مسائل بنے ہوئے ہاں
باب اللقطه په ترمذی کې مراد روان دي په بخاری کې مراد روان دي ان شاء الله صرف دومره وایي چې لقطه څه ته وایي ما یې تاسو په ګور راځي یو سړی په لار وځي تاسو یې دې کو کوم یو کوټې باندې تدوین ته ځکه چې د پیښې نو خبر پیدا په کتاب کې راځي لقطه چې په لار وځي د سبق کې وګورئ نو دې تا وګورئ کله راځي قبیله نو کمالي ته پتاو لګي ورته درځي دا تعالی تعالی ملتقط د عقل استعمال دی لکه د یو ټماټر ویلار پروسه نو کله مالک ته پتا ده چې نور څه راځي زموږ یو ټماټر په دې وسط یا یو غني په ویلار پروسه پلان ورته دې نو مالک ته پتا ولګي ورته راځي نو دا تعالی استل جایز دی به شفا او استعمال د جایز او په چرته دا د شی دی عمر ته مالک ته پتا ولګي هغه راځي دې سره وسو نو بیا به خالي نه یا به احتمال د ضیاع لري یا به نه لري کدا دا شی په دې نه پوښتنه نه ځای کیږي نه په دې نه پوښتنه نه ځای کیږي لکه یو لرګي د څنګه کوو هغه څه پوښتنه نه شي او نه څه پولیس دا بازار په خپل کې پروت دی لاره کې نه لاره نه وګړي چې په لوکا شي دا بازار په خپل کې څوکیدار نه وي یو غټ لرګي پروت دی احتمال د ضیاع نشته کلیس ته نه وي پرېږده مالک راشي وي او کدا څه شی چې احتمال د ضیاع یې لري نو بیا چلتا چې چلته کې څه کې تعریف دی اواز پکې څونه مو د تعریف پکې یو د یو کار راځي بل کې درې کار راځي بل کې پنځه کار راځي زموږ د امام ابو حنیفه نو تفصیل کو برک راځي زموږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک داري کړي د مختلف ویلي دی دي شي دا ګورې قیمت تا چې دا قیمت دا شی د څومره قبیلې دی مالک د څونه مدور ذکر د لږو پیسو شي په مالک لګي ورو ذکر طلب کوي د ډېرو پیسو شي په مالک ډېر مدد طلب او د ډېر زیات قیمتي مالک ډېر عمر ورته طلب کوي نو غالب ګمان په کوله چې تر کومه پورې به مالک ګرځي نو چې دا غالب ګمان کېدار علی چې مالک څونه مدور کوي هغه مو د تعریف کوا او چې غالب ګمان دراغي او دې نه پس مالک ورته هیڅ څه ګرځي نه طلب ورته نه کوي بیا بس کې زمون د امام سے مسلک داري چې غریب په خپل استعمال کې راوستي شي او کمالداري صدقه کې وکړه دا بل زمون مدد ده ايام ما کان په خپل استعمال کې دراوستو او کمالداري صدقه دې وکړه چې دې نه پس مالک پیدا شو نو کې مثل به ورکه او کذوات القيام وحي نه پېښه په خبره کدا لوقته هغه قبيله نه وا چې مالک ته پتا ولګي او په ناراضي دا تعالی استعمال جائز دی چې دا او کدا څنګه مالک ته پته ولګي راځي او په بیا بخالي نه وي یا با احتمال د ضیاع لري یا با نه لري احتمال د ضیاع نه لري نو بیا به نوچته او که احتمال د ضیاع لري کدا نو چې ټول ځای کې د څوکلې پټای نبی او چتا کا یو چتا کې نو څه ده کې تعریف ده کې څونه موږ تعریف ده کې له مون الله دې له اتباع هغه په تعریف او د غالب ګمان دا چې څه مالک نه ګرځي دا د قیمت په اعتبار فرق لري ډیر قیمت والا په ډیره مو تعریف کې الګ والا بلګه کې نو هغه نه پس مالک پیدا نشو زموږ مذهب دار غریب په استعمال کرا والا او مالدار صدقه به کې ايام ما کان په استعمال کې دراوی صدقه دی وکړه دوی مالک پیدا کړه دا نسبی لکه غنم مثل مور کې او قضاوات القيام لکه ګټ قیمت بور کې ویل په خبره دا زموږ مسلک او نور تفصیلات دې کې شته مستقل باب کې باندې ترمذی بخاری قول دی سوال وکړ علیه السلام نے اور رجل الاختی متعلق ما يلتقطه الرجل فيمونه فقال بيان السؤال دے فقال بيان السؤال دے بیان الجواب دے نبی اسلام جواب ورکو اعرف وقاءها موجود تو بے جنم دے دے کم دی بات سے مودی تعالی شویرا او قال وعاءها وعاء تبيني لوق معلوم دا وعفاصها لفظ عفاص دے عفاص تبيني کیږي وعاء مطلق لوخ توي عفاص سرمن تیلے تر وعاء مطلق لوخ توي عفاص تبيني کیږي سرمن تیلے تخصیص بعد تعلیم د استاد ولې دا ځکه ګوته مورلا مطلب دا مزه معلومه ورڅ یو خو ته اشاره ته طریقې نه خدای معلومه کې سبا له مالک را چې تا ته وي کې تو ته نه خدا چې نه خدا ته او بل دې کې اشاره اعرف نه معنا نه چې کني وی معلومه کا اعرف دا معنا چې وساته احفظ معنا څه دې احفظ ګوته مور استعمال وکوا ثم عرف سنه
دې کې سنه راغلې بل دې کې سنه 3 سنوات بل دې کې 5 سنين راغلې ویلې ما تطبیق درته وکړو ځان نه غالي ممکن ده چې څنګه به وخت مونږ ته واغه ورغې قبيله نه وا چې مالک په څه کار کوي ثم استمتع بها بنا فواصلا یا بنا فواصلا دې کې ممرضي ای مسله پر کې شافعي ته وایي چې کمالداري غریب نه پته رښتې شي او موږ دا نه پاره چې چا لپاره دي سړی غریبي دا سړی غریبو دغه استمتع وته وي فإن جاء كراغره بها مالک دې دې انسان نفس فأدها إليه ولا ورقا سوالو کا چې ادها قطا کولې څنګه ولا ورکه ما وی ادها اد مثلها او قیمتها اد مثلها كذوات الامثال نو كذوات الدين قیمت ورقا قال قليل تقوس كي فضوالة الإبل ما حكمها ضوالة الإبل أخذ من إضافة دا صفت موصوف تشوي إبل ضوال دي مالک نه تختیدلې دي مالک نه ورک شوی دی اضافه د صفت موصوف ته ضوالة الإبل ما حكمها هذه ضوالة څه حکم دی فقط د رسول نبی صلی الله علیه وسلم د مناسبت د باب دی وسولې شو ځکه بار بار ویل چې دوه په مومن ته کوړه بنه بوزه دا د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې هغه لوړتاو چې احتمال د ضیاع یې نه لرله ولې اوس فقهاو لیکلي دي په دې زمانه کې دې عموماً نو اوس زمانه لري فسق او وجود او امن نشته د بادشاہ طرف نه نو اوسې بوتا هغه زمانه کې دا په کوم مثال لکه ما د لرګي مثال درکا او دې بار بار ویلو چې موچه ته و دې بیا هم تاسو کې نو غوسه شو ورته دې کې استاد دا غلط چې بوته میں بولا بار بار موسیقی سے پوچھنا کہ حق تعالی دی هذا پورے احمالت وجنتا او چې ننګي مبارک سرجو وجنا رأس الخط توي خط تويلي دا مخ یوي سي مجموعه تمخوي وجها یو جانب ته خط وي یو جانب ته وي خط او دا خط دا سر پختو کې ورته ننګي وي ننګي ورته وایي هغه ته وجنا وایي مخ مبارک سور سپینو پته بلګي دا قال يا احمر وجهه وقال بقل ما لك تشوي تعالى ولا هذه اطلاق والد ابن هذا بيت والد ابن ذكا مؤنث ما هذا هذا فالمشط وحدا واقبل البنين والذرا مشنا مناسبي يوم الامور في وقت في گزارا هغه وو طرف دی باطن کې د نفرتي چې څومره د ضرورت نه هغه استعمال کوي او لغړې او مشکل کړي په هغه کې او حزان مراد په پانی لکه د پړو په ذریعہ طریق پر ځای ترسي او لغړې د نسبي ورته چې د په خلق دو او د زمري شرمخ نه بچول شي وایي په خبره نو هغه د حلاکت احتمال نشته او کله چې له کې چې ته نه کړه نو یا د دوه خپې نشته چې د شرمخ نه بچي او اوبوت حاجتی دندل دی بابلش ویسا ما ها هیتا سقاوها مجتاغیر وحداوها ترید المعبول راضی او چې یو آپ تے جویس کی یو آپ تدواب تے بھی گزارا کی گی وطر عرش جلدہ تنفیری سی بولو کم طرف پولی سی گلا سی گیانی وہ رسا نمرات کی پولی سی زان لا فدرها نقریر دا ادوال لدى ابن حتی یلقاها سی ملاقی جدی سر ربها مالک داغی تدین اسم معلوم اشو چکب کی احتمال دا زیادہ لری دی دمانا کی لری خواہ هغه موجه دا فقال هغه سائل سوال کې فضالت الغنم اذا قد صفت بیا موصوف ترې ما حكمها قال لك او لاخيك او للذئب یا بستاشي کمالک پیدا شو او لاخيك اخنا مراد مالک دې ک پیدا شو هغه لګور کې او کله چې څنګه للذئب د شر مخ نه بشي او خو د شر مخ نه بچ کول شي نو څه مطلب شو لکه تاسو کمالک پیدا نشي لاخيك وایا مالک پیدا شي لذئب پوچت نه کو اشاره دا چې وچتا وا مناسبت دبا هغه دې په غلبا او حدیث نه دې خبرې معلومه شوه یو دا چې ګوره د مسائل تاسو د استاد نه کول شي د لوختي تاسو کو بل دې سماج مشوا چې لوخته دې کوم تر احتمال د ضیاع نه لري امنو چې دې والا په دې نه معلومه شوا دې سماج مشوا هغه دا کې احتمال د ضیاع لري او چې تاسو په استعمال باندې کې یا فتاها او اعاده معلومه شوا بل نه مخصوص ته نه معلومه شوا او عارف حسنتن معلومه شو اي کې اختلاف د مدیر کې د مبتلا به په تعریف کې اعتبار او تعریف په څه ده مراد خپل باب کې براشي کدی له کې یو کوټه مندلا تعریف ویل نه چې څه هوا ما کوټه مندلا ما کوټه مندلا دا به چې رسول کی گاڑی نه پروتي دا به چاته دي چې کم د سودا کوټه کډار دي دا اړې هغه سبب وي چې ماشي مندلې چې تاسو په ماته وایي گاډو والا ته وایي دا گاډو خپل یونین مشر
هغه ته وایا او مرزو کې وایا او منزو کې وایا چا څنګه په خبر کې وایا ولا مو تورسي دا دې تعریف شو اواز دا دا چې شي په لار روانه پیسې دې منتظر پټي پکې یو په بل په وګړي شو نه کلاس وخت ته دې وایا ما لسو په منتظر یو لس په منتظر دس په منتظر الکه تعریف نو کو پیدا نشو کوګي پکې وایا ویږي په خبره دا تعریف نه دی ګورې لکه ازي شان مولوی سے مثلا دا چلو نه کې مقصدا بس سمانو مجوا وضوح لك او لاخيك انا دا معلومه کې معلوم پیدا دي چې سړي غریبي پر استعمال کرا وستي شي او چې احتمال د زیاده لري چې به شي مطلب نه لري مقصدا فقال لنا أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائی ابو موسیٰ اشعری یہ سوال کو دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنوں کرے ہاں بدو خانا در دیوالی بدو خانا یا خدا اغسی دنوں کہ رسول اللہ وبارک صحابہ طویل دوبارہ ورکت رسول او یادا اغلوطات یعنی بے ضرورت تک رسول دابا ہوئے جواز اغلوطات نما سوئی بے ضرورت تک رسول فلما اقصر علیہ کہ اکسار کیوں شو کنا نغصہ شو او په غوسه کې وای د الناس خلقتا ویسلونی عما شئت نو صحابه په ظاهر محمود ته پوښتنه شروع او عمر کوی شو چې دا په د غوسه دا خبره کړې ده نو صحابه ور باندې پوی نه فقال رجل عبد الله بن حذافه رضي الله عنه بمن ابي بلال بصوت قال ابوك حذافه حذافه الله ده بخال کو نکل جګړه برابر خپل پلان به وته نه یاد جګړه براله نو دې په پیغمبر پورې استهزاء نه کوله چې جګړه براله خلکو بو خپل پلان نه یاد بل څه به وته یاد نو دوی راشي مخکې نه پیدا والا ابو حذافه د استعمال شارحین نو خبر کړي ما ته وایي پیغمبر په مصدق شو چې په شرطه د واقعي پلان بلو او رسول الله مبارک دا غنو ما مشتوي رسول شریف ولدا تاسو نه کوي لیکن دا جواب انتهایی کړو قانون داره حدیث کې راځي چې یو خل چې سره زنا کړي کنه او بچي د زنا نن پیدای او الولد للفراش نسبت د دې بچي بزاوی ته نه کې چې دا خدای د چا په ملکی یمین کې دا یا په نکاح کې دا غته نسبت کې دا مختاره خبره ده چې د مور دا چا په نکاح کې و د حذافه الله اکبر دا څوک دی ابو دا عبد الله بن حذافه نه عبد الله بن حذافه سهمي نو مور د چا په نکاح کې و عبد الله نو خدای مکه امور غلطین کړي نو پیغمبر هغه غلط کړي نشي یادول چې مور د چا په نکاح کې وي یا ملک یمین کې وي هغه ته نسبت کوي بل څه یادول نشي او دا غوسه په دې شو چې ضرورت لري تاسو ته دا ما قاعده خو دې ده کنه چې الولد للفراش وللعاهر الحجر ما قاعده خو دې ده چې مور د چا په نکاح کې دا غوړي خبر خو راځه ولې ته پوښتنه کې بل پاسه چې سعد رضی الله عنه دې من ابي يا رسول الله قال ابوك الصالح مولى الشيخ قال كلوا فلما راى عمر ما في وجهه من الغضب قال يا رسول الله انا نتوب الى الله عز وجل وهو قاسي قال يقول رسول الله مبارك نبي لا يشعرون شروع او صبر على او دا خبره ده حسین او چې تاسو کوي کوا او صحابه ور باندې کوئی نشو تاسو له شروع او دا تاسو نه دا من ابو کدا مناسب نه باعث تاسو او لا بشي عمر په برکه عدالت کې به سوال را باندې په دې دومره غصه عمر باندې هي بکرا دا سوالونه کول دي زمانه مشو دا قسمه تاسو نه کول ګناه ده الله تاسو مکو قانوندار چې د امر چې په نکاح کې به څه تخلار دي او غصه دا استاد دې معلومه شو تاسو په پکار چې خلک نه شي او شاګرد په پکار دي چې دا څه قسمه غصه برداشت شي او چې پیغمبر استاد دې حقیقت نو کور رجوع پکار ده تو الله عز وجل تاسو بل خبره حاضر شي بس Pero sabes que
کې